Mindo, biadaru baso. Edo bela lukada. Inshallah Aziz lando raje jame mulko de $2 si. Shate chok nastadi. Azizano, wo se mokada darta. مشر میدان خیلو خان نصیر احمد خان خبرې وکړې ملک صاحب وویله خپل بیان خپل مجلس تاسو ته مخکې کړ تاسو غلي شو تاسو سټیج ول شور کول غلي شو عزیزانو زبا موږ ډېر پروګرامونه مخته دي خو تاسو دوره ګڼ تعداد چې رالو انتظار مو وکړ زبا یو دوه خبرې درته وړاندې کړم د مروت خانۍ تاریخ دا ده د لکي ضلع چې 50 کالو حساب زه په 2 منټو کې درکوم سن 70 چې JUI په دغه حلقې باندې غزني خیلو سره مقابله وکړه سن 77 چې بیا تاریخ دوراو شو 84 چې غزني خیل لړل ضیاءالحق مجلس شورا تھا 88 چې جمعیت مقابلہ اسلامی جمہوری اتحاد وکړه سن 93 چې جمعیت کبیر خان او د غزني خیلو مقابله وسله کبیر خان وګټو سن 97 چې انور خان وګټو 2001 چې مولانا صاحب د تجوړي بل وګټله 2008 چې بیا نستا ندرې مپاتیستا یا جمعیت تا یا غزني خیل دی او دغه دواړو نن بیا جمعیت دی غزني خیل دی او نن وخت درې مډاله موږ یو اول وار اوس جمعیت پر راځي در خپل بیان غزني خیلو خانان بیठ دی خو دوه درې سوال پیدا کیږي چې هغه چې کوم سړی په دا کوپړی چې اسی د دې باندې سوچ وکړي پوښتنه هم وکړي 50 کالو کې یک جمعیت غزني خیلو دا دې ولس د کام د غزلې خدمت کړې وای نو دا لکی با نن 2 نمبر چې په پښتونخوا کې پسمانده ترين ضلع ده د ټول سړک ماتي بدامني ده بیروزګاری ده ګرد دې چې یو شپه داسې نشته چې ته فخر کوې په چې فخر کولای دا نمبر یې در باندې تیر کړې دغه نمبر په ګیم چې ویره سملو کوم جیتا بنو تلار سو کرک تلار سو ډی خان تلار سو چلور پر ګرځو کله دورا ما ته ګوډه ضلع وای وجه څه ده خلکو په عقل پردي شي دي ملا راځي اگر باب تر ټنګ ورکی چې کوم دا وای دي چې ما ته وټم غیبی راځي د غیبی امداد یو مسله درته کوم حضرت عمر فاروق مال غنیمت یو چادر ته ملاوس مال غنیمت یو بل صحابي ته ملاوس او دغه څلور ټولو صحابه کرام ته چادر ملاوس نه وي صحابي ورته راغی حضرت عمر فاروق ته وایي چې دا تا چادر نه خو تا جوړه کړه دا ما چادر خلاند و دا ولې ما ول چادر وړو کې و تا ول غړتا نو حضرت عمر فاروق ورته لاس لګنه چې غیبی امداد راغی او خان ما ته ویل ته به یو پېښور نه بعد بیا ته ویل چې نه ته به لکه تره دي اوږده خبره ده د خان په حکم راغلم او د لکۍ د خلکو نه ووټ غواړو موږ لکه نن چې کوم د ما ته کوم مینه میلاویږي دوره خوږلت مینه کوم راکړه د دې تور دې دا وباسم چې 5مه ورځ د پیسې شندي دغه لکی ضلع په سیاست کې ډېر کلیدي کردار ادا کړی ده دا ملا او ورسره د پیسو ولا بلا دغه دواړو ملا دین فروشي کوي دین خرچوي نه موټ واخلي بیا دا اسلام ول اوټ یو ورته د وضاحت وکړي چې 93 چې د بېنظیر ته ولې ورکړ دا جوړه ورځه ولې اسلام اته د محلونو د دې
کراچۍ چې نوکرۍ دا فنډونه چې کوم خرڅ کړل او دو خرڅ کړل 84 کروڑ ټنډر یې اوس پاک پی ډبلیو ډي وال وکړ د دې ته جوړې کاري سیمې ټیکېدار د هغه واخیسته 55 کروڑه 84 کروڑ ور خرچ شلې دا دې مولي کار ده وایي زه وارث یم وارثان دغه دي نن وخت چې لګیا دا ټرانسفارمر نه مټې دا ملا ور مخته کړي دي وارثان دا کار کوي چې ووټ په رشوت اخلي قرآن کریم چې وایي چې الراشق بالمرتشق اللهم فی النار یعنی هغه هم دوزخي ده د ملا دا چهره یا په ده باندې مجلس نور نه وړاندې کوم ولې چې ښه خبر یو چې رانګ نمبر ده او دا غني خیل د ده نه هم غټ رانګ نمبر دی هشام خان 5 کاله تېر کړل موږ ته به یې ویله 12 اربه روپۍ مې راوړې دومره کارونه مې وکړل په خدای ټولو نه پسمانده ما وې دا موږه منور خان چې کوم د په خپل حلقې یې ښې امتیازي کړي دي خو د ده خو چې کوم د لس نورې درولي دي په د حلقې یو سړک ته